بل طرف ته د مرګ نه پس کوم مصیبتونه دي او کوم پریشانی دي او کوم خفګانونه دي او کوم غمونه دي او کوم تکالیف دي او کوم عذابونه دي هغه هم همیشه دي. اوس هر یو انسان سره دا قوت او دا اختیار دی چې کوم طرف غواړي او کوم ډلې ته تلل غواړي، نعمتونه غواړي او که نه عذابونه غواړي. دغه نعمتونه میلاویږي په محنت باندې د الله تعالی په عبادت او د الله تعالی په بندګۍ په دې مختصر وخت او مختصر ژوند او زندګۍ کې. اور څوک چې د رب العالمین عبادت او بندگی کوي دغه کې به یو صفت وي، صفت د تقوا. ډېر یو بهترین صفت دی، ښکلی صفت دی، اعلی صفت دی. په دې صفت سره انسان د رب العالمین محبوب ګرځي. دا صفت چې بچا کې الله تعالی د هغه سره مینه کوي او د الله تعالی د هغه سره ډېر زیات محبت کوي. او د الله تعالی چې د چا سره مینه او محبت وي هغه بیا جهنم ته نه غورځي، هغه بیا جنت ته بوځي. او دا صفت چې په چا کې وي دی په مخ د ځمکه باندې د رب العالمین دوست دی، د رب العالمین ولی دی، او رب العالمین د ده سره ډېره مینه کوي او محبت ورسره کوي. تقوا ویلی کیږي حفاظت ته، ځان د هر قسم ګناهونو نه محفوظ ساتل دا تقوا ده. تقوا ویلی کیږي خوف او یری ته. په هر حالات کې، په هر وخت کې، په هر ځای کې، په هر معامله کې صرف او صرف د الله نه یره کول. د تقوا معنی ده پرېښودل. څومره امور چې الله تعالی منع کړي دي، منهیات دي، هغه صرف او صرف د الله د رضا دپاره پرېښودل. بس چا کې چې صفت د تقوا راغی، که دا نارینه دی او که دا زنانه ده، غریب دی که مالدار دی، منصب والا دی که غیر منصب والا دی، عہدو والا دی که غیر عہدو والا دی، او چې بچا کې صفت د تقوا راغی دا ډېر زیات خوش قسمته کس دی. دی چې څومره هم د الله تعالی شکر ادا کړي دا کم ده. دی په مخ د ځمکه ګرځي لیکن دی دا جنتي دی. په دنیا کې دی لیکن د ده ټکانه هغه جنت دی. دی په دنیا کې الله د ده نه خوشحاله، د الله رسول د ده نه خوشحاله. دا صفت حاصلولو دپاره محنت کول دي. او رب العالمین فرمایي، الله په خپل کلام کې په خپل اعلان کړی دی چې زما بندګانو په تاسو ټولو کې الله ته محبوب او رب العالمین ته خوښ څوک دی. نن خو که انسانان د چا انتخاب کوي د محبوب جوړېدو دپاره، بعض د حسن په بنیاد، بعض د نسب په بنیاد، بعض د دولت په بنیاد، بعض د قابلیت په بنیاد، بعض د استعداد اور صلاحیت په بنیاد، بعض د منصب اور عہدے په بنیاد، لیکن د رب العالمین د خپل بنده سره محبت هغه د تقوا په بنیاد. کوم یو خوش قسمته کس کې چې د رب العالمین تقوا وي
رب العالمین فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بتاسو ټولو کی اللہ تا محبوب اللہ تا خوخ دا هغه څوک دی چې چا کې تقوا وي او چا کې چې تقوا وي الذين آمنوا وكانوا يتقون دا د الله ولی دی او څوک چې د الله ولی جوړ شي د الله دوست جوړ شي بیا رب العالمین دغه ولی رب العالمین دغه خپل محبوب دفاع په خپل کوي مړه چې ته د الله ولی شي ته د رب العالمین محبوب وګرځې من کان لله کان الله له ته د الله شي الله ستا شو او کله چې رب العالمین تا خپل کو رب العالمین ستا شو نو دا کائنات ټول ستا دی دا کائنات به الله ټول ستا تابع وګرځي دا نور به هم ستا تابع دا ستوري هم ستا تابع دا اسمان هم ستا تابع دا وریځ هم ستا تابع دا باران هم ستا تابع دا ځمکه هم ستا تابع رب العالمین به دا ټول مخلوق ستا تابع وګرځي وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله خو ستاسو دپاره پیدا کړي هر یو کس د بل کس په تعلق باندې فخر کوي لیکن د الله ولی تقوادار پرهیزګار د الله په تعلق باندې به فخر کوي او د سره هر وخت دا سوچ وي دا فکر وي دا غم وي دا درد وي د دا مشقت وي د دا تکالیف وي چې زما د خپل رب سره تعلق ختم نشي زه د خپل رب العالمین مخې ته مبغوض ونه ګرځم هر وخت د سوچ د فکر دی چې داسې عمل زمانه ونشي چې زما رب زمانه خفه شي داسې عمل زمانه ونشي چې زما د رب زما سره هغه تعلق او مینه محبت هغه ختم شي که تا کې تقوی او ته څوک ومې اگر چې په معاشره کې به تا ته هغه اهمیت او هغه عظمت او هغه مقام مرتبه نه میلاویږي چاته به ستا هغه مقام مرتبه نه معلوم لیکن ته رب العالمین ته محبوبی رب العالمین ته تخوخي ان الله يحب المتقين یقینا یقینا الله مینه کوي او محبت کوي د هغې کسانو سره چې هغې کې تقوا وي هدى للمتقین او بیا چې کله یو سړي کې دا صفت د تقوا راشي بیا د ده مخې ته د ټولو کتابونو نه محبوب کتاب هغه د الله کلام وګرځي د دغه رب العالمین د کلام نه دا فایده اخلي اور رب العالمین فرمائے یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ بار بار رب العالمین فرمائے اے مومنانو تاسو دا اللہ نا اویرے گئی تاسو ځان کی تقوا اختیار کئی دغه تقوا په بنیاد به رب العالمین تاسو سره مینه کوي محبت کوي کتب علیکم الصیام پتا سو باندې روزي فرض کړی شوی ولی لعلکم تتقون دې لپاره چې پتا سو کې تقوا راشي پتا سو کې پرهیزګاری راشي پتا سو کې د الله خوف راشي پتا سو کې د الله ير راشي پتا سو کې د جنت مینه محبت پیدا شي او استاد پرونو کې د جهنم نه نفرت پیدا شي کوم یو کس چې تقوا دار وي دته به سکون وي دته به اطمینان وي دته به راحت وي دته به خوشحالي وي چاہے د سره هیڅ قسم سہولیات به نه
لیکن هغه اطمینان به ورته د رب العالمین د طرف نه سہولیات ځان له شی دی اور خوشحالي اور اطمینان او راحت دا ځان له دی کله چې یو کس کې تقوا وي په ده باندې د رب العالمین د طرف نه رحمتونه راوریږي او د متقی د وجنا د تقوادار د وجنا د پرهیزګار د وجنا په ټول علاقه باندې رحمتونه راځي او د تقوا صفی دی رب العالمین فرمایي ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا که چرته تاسو تقوا اختیار کړئ تاسو ځان د ګناهونو نه بچ کړئ تاسو نیک اعمال شروع کړئ نو رب العالمین یجعل لكم فرقانا دغه الله بس تاسو دپاره لارې کولاو کړي دغه الله بس تاسو دپاره د سکون د اطمینان د راحت د خوشحالۍ د کامیابۍ د کامرانۍ لارې کولاو کړي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا کله چې په تا کې تقوا راغله پرهیزګاري راغله د الله خوف راغی یجعل له من امره یسرا د دغه تقوا په برکت سره د دغه تقوا په بنیاد باندې با رب العالمین ستا دپاره ټول مشکل آسان کی رب العالمین به ستا ټول حاجتونه پوره کی رب العالمین به ستا ټول مصائب ختم کی رب العالمین به ټول ستا تکالیف ختم کی رب العالمین به ستا ټول غمونه په خوشحالۍ باندې بدل کی من امره یسرا بیا به ستا دپاره مشکل نه وي دغه مشکل به ستا دپاره آسان وي ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا په یو سخت مشکل کې ګیرې په یو سخت مصیبت کې ګیرې چاروں اطرافوں سے د هر طرف نه تا ته تکالیف مشکلات مصائب دي ځان سره سوچ کې ځان سره فکر کې که خی طرف ته زم مشکل نه د وتلو څه حل نشته دی ګس طرف ته زم مشکل نه د وتلو څه حل نشته دی مخامخ زم مشکل نه وتلو څه حل نشته دی یو طرف ته تا ته هیڅ حل نه ښکارېږي چې زه د مشکل مصائب نه څه کوزم رب العالمین فرمایلی ومن يتق الله څوک چې د الله نه ویریږي څوک چې مې دریم فیده د تقوا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله تعالی به د رزق بندوبست الله تعالی به د خوراک بندوبست د هغه ځای نه وکړي د هغه طرف نه وکړي چې د خیال بم نه وي د ګمان بم نه وي د به سوچ هم نه د به فکر هم نه د هغه طرف نه به ورته رب العالمین رزق ورکړي نن څومره خلک دي د رزق په باره کې پریشانه څنګه یې وګټم د کوم ځای نه به میلاویږي څوک وایي زما رزق دکان کې دی څوک وایي زما رزق نوکرۍ کې دی څوک وایي زما رزق کاروبار کې دی څوک وایي زما رزق پراپرټۍ کې دی دکاندار ماما وایي که دکان مې ختم شو رزق به د کوم ځای نه میلاویږي پراپرټۍ والا وایي که ځمکې ختمې شوې کمیشن او رزق به مې د کوم ځای نه میلاویږي نوکرۍ والا وایي که نوکرۍ نه ویستو ما رزق به د کوم ځای نه میلاویږي صرف یو کار وکړه دغه سوچونه پرېږده ځان کې تقوا پیدا کړه ځان کې تقوا پیدا کړه کله چې تا ځان کې تقوا پیدا کړه نو وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها په مخته ځمکه باندې ډېر حیوانات دي الله ورته رزق ورکوي وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ډېر داسې مخلوق دی
ډېر داسې مارغان دي چې هغوی دکان نشته دی، د هغوی کاروبار نشته دی، د هغوی بزنس نشته دی، د هغوی کارخانې نشته دی، د هغوی نوکریانې نشته دی. الله ورته تازه خوراک ورکوي. موږ انسانان یې جمع کوو، د کال رزق به پروت وي، د کال راشن به جمع وي، او بیا به زموږ سره خوف او یره وي چې یاره د یو کال نه وروسته به بیا څه کېږي. نو د 2-3 کالو مخکې موږ سوچ کوو، لیکن دا سوچ نه کوو چې ما ته سبا ورځ میلاویږي او که نه سبا پورې به زه ژوندی یم او که نه یم. نو موږ ذخیره‌اندوزي کوو، مخکې سوچ کوو، او د کوم سوچ چې پکار دی هغه هم پرېښی دی، او کوم چې سوچ نه کوي الله هغې ته تر و تازه ورکوي. دا کوم حیوانات چې ځنګلاتو کې پاتې کېږي، نه ورسره فریج شته دی، نه ورسره څه بل څه شی سټور شته دی، خو هر وخت هغې ته تازه غوښه میلاویږي. مرغانو ته هر وخت الله ورکوي، هېڅ د هغې د جمع کولو ځای نشته دی، بس چې کله ختم شي الله ورته ورکوي. نو الله تعالی دغه ته ورکوي، ته ځان کې تقوا پیدا کا، پرهیزګاري پیدا کا. ویرزقه من حیث لا یحتسب، د تقوا په بنیاد به تا دپاره الله د رزق انتظام د هغه ځای نه وکړي چې د کوم ځای نه به ستا خیال نه وي، د کوم ځای نه به ستا ګمان هم نه و چې دغه ځای نه به ماته رزق میلاو شي. اور دغه شانتې د تقوا د ټول نه لویه پیدا دا تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. رب العالمین فرمایي چې دغه جنت چې کوم جنت الله جوړ کړی دی، هغه جنت چې د هغه نعمتونه همیشه دي، هغه جنت چې د هغه خوندونه همیشه دي، هغه جنت چې د هغې میوې همیشه دي، هغه جنت چې د هغه خوراکونه همیشه دي، هغه جنت چې هغې کې مرګ نشته دی، هغې کې تکلیف نشته دی، هغې کې غمونه نشته دی، هغې کې پریشانی نشته دی، هغې کې مرګونه نشته دی، هغې کې هېڅ قسم خفګان نشته دی. رب العالمین فرمایي دا هم د تقوادارو دپاره دی. تلک الجنة التي نورث من عبادنا، دا به موږ په وراثت کې ورکو. چاته؟ یا رب چاته به ورکې؟ من عبادنا، خپلو بندګانو ته. یا رب ستا خو ډېر زیات مخلوق دی، ډېر زیات انسانان دي. یا رب العالمین د جنت به چاته میلاویږي؟ د ښکلی جنت به چاته میلاویږي؟ د همیشه دپاره د جنت به چاته میلاویږي؟ د همیشه دپاره خوندونه به چاته میلاویږي؟ همیشه دپاره سکون به چاته میلاویږي؟ همیشه دپاره اطمینان به چاته میلاویږي؟ همیشه دپاره راحت به چاته میلاویږي؟ یا رب العالمین دغه حور علمان دا به چاته میلاویږي؟ یا رب العالمین د ستا رضا دا به چاته میلاویږي؟ یا رب العالمین د ستا دیدار دا به چاته میلاویږي؟ یا رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار دا به چاته میلاویږي؟ یا رب العالمین د انبیو سره ملاقات دا خوش قسمتی به چاته میلاویږي؟ رب العالمین فرمایي من کان تقیا، څوک چې تقوادار او پرهیزګار دی هر څه به هغوی ته میلاویږي. بنیادي شی، اساس او اصل شی تقوا ده. او تقوا څه ته ویلی کېږي؟ حضرت ابو هریرة رضی الله تعالی عنه تشریف فرما دی، یو کس راغی. ابو هریرة رضی الله تعالی عنه یې تپوس وکړو، وایي ما ته تقوا وښیه چې تقوا څه ته ویلی کېږي. او ورته فرمایي چېرته په داسې لار باندې تللی چې هغه لارې کې غني، د ښي طرف نه هم د ګس طرف نه هم؟ وایي جی ها ډېر تلی ما. وایي کله چې ته په هغه لاره باندې ځې نو ستا د تلو طریقه صحیح. وایي زه دا لمن او دا کپړې بلکل ځان پسې راغونډې کړم چې د غنو کې زما دا کپړې وننښلي. صحابي رسول رضی الله عنه پر جواب ورکوي، وایي دغه تقوا ده چې دنیا کې به داسې پاتې کېږي، داسې ژوند او زندگی به تیرې چې چېرته ستا دا کپړې، ستا دا جسم د ګناهونو نه ډک نشي. او تقوا دې ته ویلی کېږي چې ته په ګناه باندې بلکل قادر شي، هېڅ خوف او هېڅ رکاوټ ستا دپاره نشته دی، او ته بیا صرف دا ووایې چې د الله نه یریږه.